نیملګری ته پوس کړه دی چې بعض علما وایي چې د سبا جمع چې کله ولاړی نو که یو سړی سنت نوي کلی نو هغه بلاول سنت وکي او بیا دې په مانځ کې شریک شي. وایي ځکه په حدیث کې دا راغلی دی چې یو سړی اخیری رکعت د امام سره لاندې کی نو ام دې سړی مونږ لاندې کو، لہذا لاول سنت وکړي شي او بیا د رسول د امام سره په جمع کې هغه شریک شي. دې مسلې وضاحت یو کوي. جواب دا دی دا استدلال دی غلط استدلال کړی دی. د حدیث دا معنا نه دا چې کوم د مراد کړی دا. د حدیث مطلب خدای چې څوک د بهر نه راشي او جمع ولاړی او دا اخیری رکعت لاندې کړو دا مونږ لاندې کو. یو هغه سړی دی چې په مسجد کې دی خو ته پته چې جمع ودرېدله او د په منځ کې نه شریکيږي نو لہذا د دې سړی دا کوم مونږ کې دی د سنت کې یا نفل کې د مونږ نه کی. ولې د حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلم کې حدیث ہے، امام بخاری ترجمه الباب کې نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المکتوبه. کله چې اقامت وشي د فرض مانځه لپاره بیا بل مونږ نه کیږي مگر فرض مونږ کیږي. دا د نبی فتوا ده. کوم یو سړی چې هغه فتوا ورکړي چې بل مونږ کی دا د نبی د فتوی مخالفت کوي. او دغه حدیث چې دا کوم د ذکر کړی دی نو دا د دین استدلال بالکل غلط دی، ځکه چې دا خدای چا مبارک دی چې هغه د بهر نه راشي او ټیم ته تیر شوی دی او د خو جمعات کې دی خو ته پته چې جمع ودرې ده البته د نبی د بل حکم متوجه دی چې فرض مونږ ودرې ده اقامت د لپاره وشو بل مونږ نه کیږي. او کم سره چې د بار نه راشي او هغه یو رکعت امام سلام دي کې نو خو سمون نه کیدلتا نور مونږ خو هغه مصروف نه دی بلکې او ډایرک راځي په جمع کې شریکی خو لیکن چې په تاخير سره دی راغی او رکعاتونه تشوي دي نو لہذا خبره بالکل غلطه ده.